حاضرین و اوریدونکو د الله تعالی د مبارک کتاب سو مختصر حصہ ما تلاوت کا اللہ جل وعلا شانه دغه آیت شریف کی فرمائی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا او الله تعالی حکم فرمایلی دی قضا معنی د حکم کړی دی او فیصله کړی دا وقضى ربک او استاف پروردگار حکم کړی دی الا تعبدوا الا اياه حکم دی خلق ته کړی دی چې تاسو عبادت مکوئ د الله تعالی نه بغیر د بل چا الله تعبدوا الا اياه چې تاسو عبادت مکوئ مگر صرف د الله تعالی عبادت کوئ یو خدا حکم فرمایلی دی چې د الله پاک نه بغیر د بل چا عبادت تاسو بالکل نه کوئ الہ و معبود اغا صرف الله جل وعلا شانه دی دا عبادت لائق صرف اللہ تعالی دے وبالوالدین احسانا او بل دا حکم فرمائے دے چې تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله جل شانه د خپل عبادت حکم فرمایلی او د شرک نه منع فرمایلی دا چې تاسو به ما سره څوک نه شریکوئ او دی پسې بیا حکم کړی دی چې خلکو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر کچره ورسیږي ستا په زندګۍ کې مور او پلار ستا دواړه یا یو بوډاوالي ته ورسیږي احدهما او کلاهما دواړو کې یو بوډا شو یا دواړه بوډاګان شو نو د ښه سلوک خو مور او پلار مستحق دي که هغوی ځوانان نو هم خو د بوډاوالي کې هغوی ستا خدمت ته بیا ډېر محتاج دي نو به طور خاص الله تعالی حکم کوي چې مور او پلار دواړه د بوډاګان شو یا یو پکې بوډاوالي ته ورسېدو نو فلا تقل لهما اف ته دوی ته اف قدرې مه وایه د خفګان یو ټکې د خولې نه مه راوباسه د دوی په مخ کې هغه یو خبره کوي یو کار کوي او ته اف آواز وکړي اوهو داسې یو ټکې د خولې نه راوباسې چې هغوی پې خفه شي نو داسې مه کوه که هغه اف یې که هغه بل ټکی خو چې مور یا پلار دې پې خفه کېږي نو هغه د خفګان یو لفظ چې دی دا به د خولې نه نه راوباسي او بیا الله تعالی فرمایي چې ولا تنهرهما او مور او پلار مه رټئ تاسو رټنه ورته مه کوئ یو خبر هغه یو کی او ته ورټې نو د دې نه منع الله تعالی فرمایل رټل نشته پکې وقل لهما قولا کریما دای سره چې کله خبرې تاسو کوئ نو ښه د قدر او د عزت او د ادب په انداز کې ورسره خبرې کوئ داسې ټکي استعمالوئ داسې خبرې کوئ چې هغوی په هغې باندې خوشحالیږي د عزت والا الفاظ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة او ته کوز ساته خپل وزر د خپل وزر د خپل اوږې د ټیټې ساته د مور او پلار دپاره خو من الرحمه د رحمت د وجنه اسې نه د ریاکارۍ د وجنه د مور او پلار ملاقات ته ځې چې د مور او پلار ملاقات دی وکړو بیا د شل کسه په ځان خبر کړه چې د مور ملاقات ته تللی وم اختر می وته مبارک کو او پیزار می وته یوړو نه دا خو ستا مور او پلار دی دی سره که ته ښه سلوک وکړې نو په بل چا باندې سله احسان اړه او بل چا ته سله دا خبر ورکړې چې زه د مور او پلار ډېر تابعدار یم او د کوره اله اوزم چې اجازت واخلم د دې خبرو ضرورت څه دی
واخفض لهما جناح الذل من الرحمه مور او پلار ته د خپل وزرې ټیټه ساته خو د رحمت د وجنه د شفقت د وجنه د مهرباني د وجنه چې ستا پړه کې د غي ادب احترامي قدري عزت او د خپل یوګي وته ټیټه ساته وقل رب ارحمهما او دا سی وای چې ای زما پروردگار په دې باندې رحم وکړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې دې زما پالنه کړې ده په وړوکوالي کې ځکه د مور او پلار سره به ښه سلوک کې ښې خبرې به ورسره کې اوف به ورته نه وې رټې به نه تیز او سخته خبره به د هغې په مخ کې نه کې او د رحمت او د شفقت د خپل وزرې به ورته ټیټې ساتي او ادب او احترام به کې خدمت به کې خو بیا به هم د پروردګار نه سوال کوي چې پروردګاره ته پرې رحم وکړې ځکه چې که زه هر څومره خپل کوشش وکم خو د دې د ادب او د دې د احترام او د هغه ښه سلوک حق زه نشم ادا کولی نو الله تعالی ته به سوال وکړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ای زما پروردګاره ته زما په دې مور او پلار باندې رحم وکړي دوی څنګه رحمت او شفقت او مهربانۍ سره په وړوکوالي کې زما پالنه کړې ده او ما دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي او ډېره همدردي را سره کړې ده نو خدای ما سره د شکرې الفاظ نشته دی او زه هغسې ادب نشم کولی هغسې خدمت نشم کولی هغسې سلوک چې څنګه پکار دی د هغې نه زه ډېر عاجز یم نو پروردګاره ته خپل شان د کرم او د رحمت مطابق په دی باندې خپله مهرباني وکړي رب ارحمهما نو دا به د هغه کمی او ازاله شي چې خدای زه عاجز یم زه خو خپل کوشش کوم خو زه هغه حق د خدمت نشم ادا کولی خدای ته پرې رحم وکړي څنګه چې دی ډېرې مهربانۍ او شفقت سره زما پالنه کړې ده په وړوکوالي کې